زرینی چرته دا چیر راوړې کنه نا وخت دی څه چرې دې شروع کړې ته ورنه تیزې دې خو نشو حواله راځي غوسه کېږه ما ډېر ضروري کار مې دی لږ د ځان خیال ساته څوک هم د چا په ښه نه راځي دا ته څنګه خبرې کوې زه ټیک خبرې کوم تا په ځان شپو ورځې وکړې ده او بیا دارونه ستا به دومره هم په کار رانه شي او بیا مېرني رونه دا ښه پته ده چې دا ټکې ما باندې بد لګي دا ټکې زما دپاره مرګ دی مرګ وعلیکم سلام پلوشې چېرته تللې وې ته ملګري کره زرینې پلوشې دا چېرته ورکې شوې یې په سر مې داسې درد دی نه چې پیالې چیرې له پخې کوي وعلیکم السلام یجینې دا ته چېرته ورکه شوې یو خو دې خپل په ځمکه نه لګي بیبي ملګري کره تللي ملګري کره تللي دا خبرې پرېږده په سر مې داسې درد دی چې سر مې سم ماتېږي ورشه پیالې چیرې له پخې کړه و مورې ته م ښه ساده ښځې اوس دا به تاله څه چی پخوي زرینې ته ووایه ابې دله پخي پرېږده بس بیا په زرینې د کور کار زیات دی ته کښېنه مورې ځان یې ته یم چی به دله پخي عمر دې ډېر ښه بچي یو زما هغه زامن دی چې د ځان نه ویښ او بل مهربان دی چې زما اولاد هم دی او د سکه اولاد مې ډېر خیال ساتي چې حقه خبره مې ورته کوله ځکه یې ووالم ګوره زرینې کامران او سلمان زما سکرونه نه دي په هغوی سره د خپل ځان نه زیاته مینه زه کوم خو زما دا مطلب نو بس دا خبرې پرېږده زرینې زه منم چې تا ما سره د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي خو د رونو په باره کې بیا ما ته داسې خبره ونه کړي ته اوس داسې وکړه ورشه مور له یو پیالې چای پخې کړه معاف که مهربانه ښه ډوډۍ نو بیا مورې دا چای واخله لویه ښه خاده شه بچي تا او خاوند دې زما څومره خیال ساتئ تاسو کې بوډې ودېرولو سړیا چوپه داسې کې پرېږده چې کاکاجي دې سبق ووایي بابي که رښتیا را باندې وې دې سبق سره خو مې بلکل نه لګي هسې پاڼې اړو رااړو دا ته څه وې کامرانه که د دې نه دې ورور خبر شو نو خفه به شي یاره بابي زما خو ډریورۍ سره ډېر زیات شوق دی چې تعلیم وکې نو غټ افسر به شي غټ ګاډي به درته میلو شي اے بوډۍ اے تا خو به ځان سره ګاډي کې نه پرېږدم څه شی نه هېڅ ضرورت نشته ځه ځه راځه ګوډې چې کاکاجي دې سبق ووایي سلمان غټه ترقي عاشقي عشق مجنون واہ بھائی واہ
ليلى ليلى دا څه کې دا څوک ته څه کې ليلى ليلى زه لیلا نه یم زه پلوشه یم خدای خبر چې لیلا به چرته لیلا به چرته ماشومانی ته څه لپاره ګرځې که په ګوډۍ څه چل شوی وې نو زما به څه کېدل غلی شئ ګوره پلوشي ته اوس وړه نه یې خلک خراب دي دا ما ته ګوډۍ وې یا مې چکر له بوتلې وه تاسې غټ سرو یو خبره مې په کولو غوږونو باندې واوره چې بیا د دې کور نه بار قدم ګوره کې نه دی ودرېدو غوږونه سره وکړه یو خو خبره نه پوهېږې باسه هغه ځای جارو کړه مردار یې خوشه تشه پسې ګرځې باسه که نه باسه دا څه کې سکندره بیا درمانې د لیونتوب دوره راله دلبره تا ته د اولاد د درد پته نشته چې د اولاد درد څه شی وي کامران تا ته څه ګورې او موږ ته رشا کړې ده دا خو کولکۍ او بابي دا وګورئ د سلمان کارنامې پرېږده ستا په شرم څه عشقه مجنون وګوره بابي وګوره دا خو جینۍ ده نو ما ولې څه وایي چې سلمان دی زه دا خو عشق مجنون دی دا وګوره که نه خورې ته یې وګوره که نه د سلمان کارنامې لیلا دا څوک دي دا شبنم ده زه دې سره ډېره مینه کوم او دې سره زه واده کول غواړم ولې چې دا ډېر مالداره خلک دي ګوره سلمانه په شان کې د شړۍ پیوند نه لګي د مشرانو خبره د خپل څادر سره خپې غزور پکار دي موږ ډېر غریبانان او ډېر کمزوري یو مورې چې دا دواړه رضا دي نو زموږ په څه اعتراض دی او که د بابي شبنم ډېره ښه جوړې ده غټ کبان همیشه واړه کبان خوري هسې نه چې وروسته بیا پښېمانه شي مورې دې له زړه مه ماتوه داسې خبرې مه کوه ټیک دی وی بابي بالکل دې ټیک ویلې جینۍ خو ښایسته ده خو دا پوزه یې ډېره اوږده ده خوشه ګوډۍ وبه یارېږي بهو دی بهو ګوره دلمیا پاده څه د یوې ورځې خبره نه ده موږ به اول ستاسو کور ګورو موږ به تاسو مشرانو سره ملویږو او بیا شبنم چې تاسو خوښوي موږ ته په هېڅ اعتراض نشته تاسو شبنم نه تپوس کړی دی زه خو یم چاچي چې دا تپوس یې نه ته خپله وکړې نو ډېر به ښه وي
ګوره شبنم یو تپوس درنه کوم خو ماته به صفا صفا خبره کړي چې ته سلمان سره رښتیا مینه کې او که نه. او چاچی د ځان نه زیاته مینه ورسره کوم. ټیک ده شبنم، سلمان ته ووایه چې د هغې د کورنۍ مشران نوکر راشي. ګوره سلمانه پلوشه اوس پیغله ده او زه دا غواړم چې د هغې واده وشي. مهربان بالکل ټیک دی. هغه به وشي خو تاسو ما سره یو ځل لاړ شئ د شرمونو ورور ډېر ښه انسان دی. لاړ شي ورسره که نه. یارېږم چې ته بې عزته نه شو. د غټو خلکو هېڅ پته نه لګي چې څه وخت بدلېږي. गुडे ची पूर्ण झू ना जाम भले ना वीडियो लायला तर पता लागेला बेव मखी आज क्या करते हैं ए खबर आओ پیسو یې خبره نشته خو موږ ته شریف خلک وکړه. تاسو فکر مه کوئ، شبنم به زموږ کور کې ښه خوشحاله وي. یعنې ستاسو طرف نه مې دا رشته پخه وګڼو. بس پخه یې وګڼو. اوس هم نه خوشحالېږي نو هسې بد به کوي. ولې به خوشحاله وي چې ستا غوندې بادي او د مهربان غوندې ورور لرم. خو یو خبره مې واوره سلمانه چې دا کور او دا خاندان ما ډېر په زړه چاودون را یو ځای کړی دی. هسې نه چې سبا خپله خور خپله مور او دا کور هیر کړي او هر څه ګډوډ کړي. تاسو هېڅ فکر مه کوئ، زه به د دې کور ډېر خیال ساتم. او رشته دار راته ووایه چې کامران نه ښکاري هر چاته دی حال ریزلټ دی خار لته داسې وي. هغه ما ته غږ نه دی کړی. زه داسې کوم زما مټۍ راوړم. هغه لا پاس شوی نه دی او ته مټۍ پسې ځې. بس کار وشو. خدایا زړه دې رانه وباسلو څه کار وشو؟ ویم درته ویم درته زه راته وایه چشماټور وره څه کار وشو؟ موږ به کور کې وایو چې موږ پاس شو. وایي زبردست یار. واورې د کلي خلکو دا یوه ډمه ده بې شرمه ده موږ به نن دا سنسارو. زه وایم چې مړی کې واورې ډمې ستا د لاسه دا ټوله علاقه بدنامه ده او نعنت مې ورېږي. او ما مړه کوي ما پانسي کوي ماله سزا راکوي خو ماله د یو خبرې جواب ضرور راکوي چې ما نه ډمه چا جوړه کا
د ښځې نه ډمه څوک جوړوي او د چا مخ کې ګډېږي او څوک یې ګډوي په دې مسلو رانه ځان نشي خلاصولی او ماله د یو بلې خبرې جواب راکوي چې د هوا لور چا سر توره کا د یو څو پیسو دپاره ښځه څوک بې حیا کوي ستا غوندې سړو د ښځو د عزت جنازه ویستې ده او که زه یوازې ګنهګار یم نو بېشکه ما مړه کوي ماله سزا راکوي ګورې ودسله ولې یې پکاڼو موږ به نن تا ژوندی نه پرېږدو ودرېږئ 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 اے د مړو ضمیرونو ژوندو انسانانو دا ولې وژنئ دا ډمه ده بې حیا ده ګنهګاره ده تاسو سې تاسو فرشتې یئ د ګناهونو نه پاک یئ پرېږده دا ډمه ده دا ګنهګاره ده خو ماله د یوې خبرې جواب دا جینۍ دا ډمه دا به هغه سړی وژني چې څوک د ګناهونو نه پاک دروغ قتل چغلي سود ملاوت داسې کومه ګناه چې مونږ کې نشته تاسو ته یم که نه دی تاسو کې څوک داسې پاک دی بل ته ګناهګار ویل ډېر اسان ځان ته ګناهګار ویل خپله ګناه ښکاره کول ډېر زیات ګران دی ډېر زیات زمونږ خوږ نبي فرمایي چې یو انسان د بل انسان آینه ده مونږ ګناهګار یو دا مونږ ګناهګار یو خو د دې نه زیات مونږ په ګناهونو کې ککړ یو کامرانا دا راته وایه ته چېرته تللی وې او شپه دې چېرته وه مورې مورې و زما خوږې مورې ملګری مې پاس شوی و هغه روټۍ ګړې وه هغه لتلی وم ورور سره د ډېر غم و کور ته خو به د اطلاع کړې وه که نه نو دا ما سره په دې موبایل کې پیسې شته کامرانه دې ځل خو دې معاف کوم خو ګوره آینده دې داسې کار وکړو که نه او ها رښتیا دا راته ووایه چې دا نتیجې دې څنګه چلو پاس شوی یو که نه لالا پاس شوی یم پاس شوی یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما بچی پاس شو لالا مالا ورپس کېدو په خوشحالۍ کې جوړه اخلئ ودې کتل زرینې تا ته ما نه ویلې چې زما ورور به خامخا پاس کېږي زه راځم چېرته لاړې هغه مټۍ پسې لاړه او دې به لا مټۍ پسې ځي زه به ورپسې نه ما ته پته وه ما په اډوانسو کې راغوستې وه والې خوله خوږه کوي مورې رښتیا هغه سلمان چېرته دی هغه دفتر ته تللی دی هغه لږ رښتیا پرېږده نه مو کړم یار کامرانه ولې داسې خفه دي مړې شوی دي څه یار خفه په دې یم چې موږ به تر کومې پورې کور کې دروغ وایو یو دوه کې حیران یم چې د یو دروغو دپاره به ټول عمر دروغ وایو ګوره یارو چل څه شوی دی ګوره کامران د دروغو مزه ډېر لڼ وي او موږ له پکار دي چې کور کې صفا صفوي چې موږ پیل شوي کامرانه یار دی ټیک وای ته خپل ورور ته صفا صفا حل ووایه چې موږ پیل شوي ها تاسو پیل شوی استئ
चश्माटू دا هر څه ستا د لاس او شو ویم چې دا سټ د نو باسم که تا مونږ ته داسې مشوره نه وې راکړې نن به زمونږ دا حال نو خو تاسو راته وایئ چې مشوره راکړه نو ما دله دا مشوره درکړه طبیعت خود زیده کنه موری پس اسی خوب نراز موری سمیشته سملا تورش پدا سملا کٹکی سملا شپدا مسلا رشتی دا لینا 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 څوک یې ته ये सा कमरा लेना शता یا خو ډېر بېقراره او یا ډېر ساده څه مطلب مطلب دا چې دا بالاخانه ده څه د پښتنو اجره نه ده دلته چې څوک راځي د شپې راځي د ورځې نه कामराना रागले कामराना आओ रागम ये रसियत में आ गई नु بیا راځه سرور خان موږ دلته دې لپاره راغلو هغې چې د سلمان او د شبنم په واده هغه نیټه کړي دا خو ښه خبره ده زه او پروین اشته روان یو څومره چې زر کېدی شي چې واده وشي نو بیا د خیال سره واده کله وکړو زه خو وایم چې دا راتلونکی اتوار وي ډېر به ښه وي ما ویلي چې دومره زر به د هر څه تیار شي او که نه هېڅ ضرورت نشته د شبنم هر څه شته خبره خو دې ټیک ده مطلب دا دی چې د ګورې زویه څه خو بویه څه خو به کول غواړي که تا نه زه هیره شوې وم چې دومره ورځو پس راغې نه بالکل ته یقین وکړه چې په سترګو کې مې غړې وه خو څه وکړم څه وکړم د کور مجبورۍ وي مجبوري د څه مجبوري ستاسو د سړو به څه مجبوري وي مجبوري خو د ښځو وي یو خبره درته کوم څه خبره داسې کومه مجبوري چې ته په ګډا مجبوره کړې اول خو مجبوري وه خو اوس مې عادت جوړ شوی دی کاروبار مې جوړ شو اخر دا کاروبار به تر کوم چې کله پورې مې دا ځواني ده چې کله پورې مې دا ښایست دی
چې تر څو پورې مې دا تور ښکلی اوربل سپین شوی نه وي، چې تر څو پورې په پښو کې دمي تر هغې پورې. او که په دې اوږدو تورو تورو زلفو باندې درته شو د حیا څادر واچوي، او په دې مضبوطو پښو کې درته شو د ګمروګانو په ځای پانځې به تړي نو بیا که داسې ځوانان په دې دنیا کې پیدا شو نو بیا به د آدم لوڼه سرتور سر نه پاتې کیږي. کیسے ہوئے دل برا زه ټیک ویم لالا. اور یہ تو معلوم نہیں او لالا. یار مونږ به تر کومې د دې ونې لاندې وخت تېرو. چې موږ لوپري او بدعملي نه کوله نو نن به همدا حل نه و. دا خبرې ټیک ده یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالا خیر څنګه ښه څنګه چل دی؟ کالج مالج ته ځئ که نه؟ او لالا په وخت زو راځو. او څنګه چل دی؟ کامران خو کالج ته درځي که نه؟ او لالا راځي. داسې کار دی بچو، سبق وایي چې غټ سړي دانه جوړ شي او باقي دي لوفرو مفرونه څه جوړېږي نه. نن سبا ګورې وخت ډېر خراب دی. بچه السلام علیکم لالا. اشنا دې له لا پته نشته چې موږ په ډېر ښه لمبرو باندې پیل شوي یو. سکندر خانه لور خور د ورکړې شی دی. زه به کور کې ساله وکم خو زمونږ او ستا په حیثیت کې ډېر زیات فرق دی. مونږ ډېر زیات غریبان یو. هیڅ فکر مه کوه، دولت ما سره ښه ډېر دی. ستا خور به په دې کور کې ډېره خوشحاله. مورې دا وګورې، د ویسټ انډیز یو پلیر دی په یو بالې څلور چکې والې دي. دا چا؟ اوهو نو دا د فرمان بچي نه فرمان. غلی شه کړې دا کړه څنګه درباندې اوهو بابي بیا څه چل دی؟ دا ډېره میاشتینه شوه په سر راته وکته. ای ګوډۍ چوپه کښېنه مړې. ګوره بچي مور دې ټیک وایي. او ګوډۍ ما سره وځه چې ما سره ما سره. بس 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 بس. لا 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 یاره خو نو تاسو شورم جوړ کړی یا خو تاسو نه څوک ارام نشي کولی. اخواشه مړې یو خوراله تا مازغه خراب کړ. تا ته چا څه ویلي؟ ته خو چې له کله نه راواده شې په خپله کمره کې پرتې او خوبونه کې. خیر دی بچي ماشومه ده وایي بېبو بیا ونه درځي. بابي خیر دی. راځه چې ځو. ومه کتل نن مو د کمرې مخې ته نه پرېږدي، سبا به راته وایي چې د کوره بار وځئ. ما خو به درته ویلې که نه چې د خپل څادر سره خپې غځوئ. د خانانو د کور جینۍ هم کړې ده بدماشي خو به وړئ که نه. ټیک دی ویل مورې، بلکل دې ټیک ویل. یا الله زموږ دې ورکوټې شان کور ته خیر کړي. کامرانه یار خیر خدای نن ته ډېر خفه خفه ښکاري. بس هسې یار. یار اخر دې مونږ ملګري وو، دا راته وایې په څه خبره خفه یې؟ یار څه به درته ووایم، په خانانو کې مو ورور ته واده کړی دی، په کور کې ټوله ورځ جنګ جګړې او فضول ټینشن یې مړه. دې خبره خو ما ټول عمر د خانانو خلاف بغاوت کړی دی. په دې ټوله علاقه کې په چشماټو باغي باندې مشهور یم. چشماټو او بغاوت ټول عمر دې راته غلطې مشورې راکړي، چېرته سمه مشوره راکړه. دې خواږه دا غوږه چوس ټې پوې کړم. Oh, I see. ګوره دلبره موږ ډېر غریبانان تاسو کار دی. دا څه وې زر کې
زه ټیک ویم. ګوره زر کې مینا د محل او د جونګړې فرق نه لري. ښه سوچ وکړه، اصلي سبا بیا خپې. ما په سوچ کړی دی او ستا نه بغیر په ما یو سیکنډ هم نه تېرېږي. ته رښتیا وې؟ او الله دې ستاسو عزت وکړي. موږ ډېر غریبانان یو، ستاسو د حیثیت برابر نه یو. هیڅ غم مه کوه، د دولت ما سره هیڅ کمی نشته. که په دې کور کې کمی دی نو د زنانه کمی. ستا لور به زما په کور کې ډېره خوشحاله، خو زما یو شرط دی. دا زمون خاندانی هار دی. د واده په ورځ باندې به دا ناوې ته واچوو. ویل یې قطع تا په خوله کې خبرې نه کېږي، شیطانتونه کې چې مونږ پیل شوي یو. لکه ما شیطانت چاته کړی هغه دی لکه د کامران نور راځه ګوره دې ته شیطانت اے مهربان لالا څنګه چل دی بچی؟ خیر ټیک ټاک ته دا راته وایي چې شماټو چې ستاسو پوزیشن دی پاس شوی او که نه پیل مونږ خیره ټول پاس شوي یو او که نه داسې او د کامران خو د خیره سره پاس شوی راغلی او د خیره پاس شوی دی. دا تشماتو دروغ وي، دا ټول پیل شوي او نه کالیس دی. یا لکه دا دې رښتیا وایي؟ او جی ډي ټیک وایي، کامران کالج تم نه دي او پیل شوی هم دی. درته شرم څه ویلي دي چې تاسو ټول ورپسې خولې واسې کړي دي؟ مونږ ورته څه ویلي دي؟ ته هغې خو په خپله په دې کور کې زړه تنګ شوی. موږ خو د خولې نه خبره هم نه ده راویستې. بلې زه څه دروغ وایم څه ټول راپسې خولې وازې کړي دي. ګوره باندې تنګ استئ چې دا کور دې پرېږدو. تاسو ټول په خپلو کې یو یئ، خو بد یم زه شم دا کور به درته زه پرېږدم. هسې به دې د پلار کور ته زړه کېږي. هو تاسو خپله به جنګ شروع کړو. دا څه چل شوی دی؟ سلمانه خیر خو دی؟ خیر چېرته دی؟ دې بیا کور غواړي. سلمانه د زرینه څه وایي؟ د دې جواب به زه درکم. که را باندې تنګ یئ نو دا کور به درته پرېږدم. ګوره شبنم دا ستا خپل کور دی، زه د کامران د وجې ډېر سخت پریشان یم. سلمانه ته دا پوه که په کور کې راته نورې لانجې مه ګورئ. راځه چې ځو تې ولې کامران څه کړي دي؟ دا ووایه چې څه نه دي کړي. لوفر هغه دی، بدعمل هغه دی، دروغجن هم دی، هغه فیل شوی دی او موږ ته دروغ ویلي دي چې ته پاس شوی یم. څه؟ هغه فیل شوی دی؟ تاسو خو داسې جاړئ لکه چې مړه شوې وي. چې ستا غوندې اولاد لرم نو په کور کې به مې مړې نه وي او جلاګانې به ډېرې وي. اوهو مورې ما خو هم پوهېږئ که نه چې اخر چل څه شوی دی. ډېرې غټې سترګې دي دي. تا موږ ته هم دروغ وویل. ته ټوله ورځ چېرته ګرځې؟ کالج ته هم نه ځې. په سبق کې فیل شوې. اخر دا ټوله ورځ ته تېرې چېرته؟ اخر دا خبرې تاسو ته چا کړي؟ خبرې پټې نه پاتې کېږي. ظالمه ستا په تربیت او په پرورش کې ما څه کمی پرېښی دی چې تا تعلیم ونه کړو؟ ملا دې راله ماته که ملا. هغه یو ورور خو یې د ښځې خپو ته کېناستو او ته په دمره لوفر شوې. تا سره د رضوانې خور غم نشته چې د دې به څه کېږي؟ د خور غم دی نه کوي ځکه چې دا زما خور ده.
دی د خپل غم وکړي خو مالا افسوس په دې خبره راځي چې دوی زما رونه جوړ نه شول ټیک خبره دی وکړه ته کوم زما سکی مهرنۍ او د مهرنو خبره دی وکړه مورې د نن نه بشپړ په دې کور کې ماڼ په سترګو نه وي ما ویلې هغه بجلی بل هم راغلی دی او دوکاندار هم څه پیسې جمع شوې وي تنخوا خو به دې اخیستې نه چې راکړی دی دا بل به هم جمع کړی وي او دوکاندار له چې پیسې هم پکار دي نو ما ته وایې که نه زه به یې درکم اوس خو د ارمان پوره شو که نه زما ستا پیدا نه شوم زما ارمان به په هغه ورځ پوره کیږي چې کله تا زه په سره ډولۍ کې خپل کور ته راولم چشماټو 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 بس اوس زما تقریر وره ګورئ ماشومانو زما یو خبره واورئ ګورې سکول ته لاړ نه شئ د سکول نه ګورې پام کوئ او که لاړئ که نه نو ګورې نقل ځان سره کوئ ښه او چې ټول عمر له پیل ګرځې یعنې دې کې به هم خیري ګوره چشماټو ستا د لاسه خو مونږ هم غرق شو مونږ دې تباه کړو اوس ته دا ماشومانو تباه کې ورغلې به ماشومانو کامران څه شو هغه خو چاته شپه هم بار نه راکړی را به شي څه ماشوم خو نه دی ستا خبره ټیک ده خو زه ورځم زه لږ معلومات کوم خدای خبر چې دا کامران چېرته لاړو او که نه بیبي چېرته خدای مکه نه نه د خدای ظالمانو تاسو د په ماشومانو وجلم هغوی نه خو بچ شوې نو زموږ نه به اوس څنګه بچ کېږي ودرېږئ لکه پرېږده لکه دی دا راته ووایي چې کامران کوم لیدلی نه دی یاره د هغه خو نن دویمه ورځ ده موږ نه دی لیدلی راځه لکه کامرانه زما خبره اوره کامرانه ګوره که ته تعلیم نه کوې که نه نو چې بلکل یې ونه خو دا ښه خبره نه ده کور مه پرېږده راځه چې ځو کور ته یا لکه
دا ګاډی ستا دی او که نه مړه لږ چکر پکې نه راکېده ده बस زه نوره په دې کور کې یو منټ هم نه ایسارېږم زه ځمه او بابي اخر تا ته په دې کور کې څه تکلیف دی آخر په دې کور کې خوشحالي چېرته ده راځه سلمانه چې ځو تې سلمانه بچی ته به خپله مور لید او که دا ښځه لالا ته مونږ اخلې په خپله ښځه سلمانه ته به مونږ اخلې او که خپله ښځه به اخلې او ووایه که نه څه سوچونه کوې سم زه نور تا سره اوسېدل نه غواړم ګوره کامرانه سلمان هم د ښځې غلام شو کور یې پرېښوست او ولاړ خو زه تا ته منت کوم جولی درته غواړو چې دا لوفوري او دا بدعملي پرېږده ځکه چې زموږ په دې کور کې یو پیدن شوې خور او یو بوډۍ مور هم ناسته ده آخر تا داسې څه ګناه کړې ده چې زما له سر نه د حیا څادر پرېوتو الله ډېر غفور او رحیم دی څوک چې سل کاله پس هم توبه وباسي الله یې بخي خو مسلمان چې ګناه وکړي نو بیا چې مسلمان هم توبه وباسي نو الله یې بخي ته خو په خپله ګناهګار وي زه دې ځان سره ګناهګاره کړم ډېر زر به ته زما د ګناهونو ستا د ګناهونو راز ښیم چې هغه ظالم یو ځل ماته میلاو شي کامرانه ته او زه دا د سره د جنګ پسو زما او د جنګ د ډېر وخت نه دی دا راته ووایه چې ستاسو د دواړو جنګ پسه دی څوک چې بې ضمیره او بې غیرته شي نو د هغې لوڼه بې پردې شي دا ستا څه دی ما ته پته نشته او ماله د کمې ګناه سزا راکوي
نو تو ورته شفا شفا انکار وکړه بغاوت وکړه د انکار او د بغاوت دپاره د یو سهارې ضرورتي او بیا زما کومه سهاره ده زه د خزان وخلې هغه ونیم چې غیر چاپیره طوفانونه دي همدا یو کس خو دی که دام زه پرېږدم نو زه خواستم سرتورم نو بیا به چېرته ځم که زه ستا د سر سوری جوړ شم نو بیا به خپل لاس زما په لاس کې راکړې څه سوچونه کوې سوچونه مه کوه په نیمه لار کې خو به مې نه پرېږدي نو بیا صحیح ده ودې کتل ما به درته ویل خو تا زما نه منله ایو خو درنه لاړم او بل په شپو شپو باري په ډمو پسې ګرځي بدعمله دی غلی شه درته وایم غلی شه په بهرونو رانه مالګې مه دوړه ما سره د هغې هېڅ غم نشته ما سره که غم دی نو د دې خپلې خور دی ما خو چېرې دا سوچ هم نه و کړی چې داسې به کېږي مورې ته فکر مه کوه زه لا ژوندی یم چې رښتیا ویلي دي چې د خپلو نه پردي او د پردو نه پردي ښه وي شکر دی هر څه راکړه ډېر دي کورونه هم شته جایدادونه هم شته دي ګاډي هم شته دي خو موږ په تا نه تنګېږو خو د پراخه سرکور پرېښودل ښه کار نه دی رکوئ مړې هلته خو صرف جنګ جګړې او شور بیخ د خدای د دې غریبانانو وباسي او دا خو مې خور راغلې ده شبنمو کښېنئ دا راته ووایه شبنم چې په هغه کور کې خو خوشحاله یې که نه خوشحاله چېرته ده مرهوره راغلې ده هلکه سلمان او شبنم دا چاچی مې ټیک وایي دا سردیزه ده دې ته خو چا درسل نه دي ویلي که زه دې خوښ یم نو ما سره به دلته اوسېږي تاسو خو ما مخکې ویلي وو چې شبنم زموږ ډېره نیتمینه ده د نن نه پس به تاسو دواړه دلته اوسېږئ دا ته څه وې زه ټیک ویم خو په یو شرط ستا لاس به د کامران په لاس کې ږدم او تا به د دې دلدله بار کوم ما ته منظوره ده ول سلمانه داسې خفه ناستې دلته خو خفه نه نه داسې هېڅ خبره نشته وي داسې څومره ښه دی آرام دی او سکون دی هلته خو صرف جنګ جګړې وې دا شوی دی زه ټیک ویم دا زما ارمان هم دی او ستا د مینې امتحان هم دی او د هغه شرط هم دی ټیک ده که دا ستا ارمان دی زما د مینې امتحان دی او دا هغه ضد دی نو دا به زه ضرور پوره کوم ضرور لیلا سبا پورې به زه تا له ټول رازونه ښیم او دغسې به ستا سر هم پټ شي او زما زړه به مطمئن شي هلکه سلمانه دا په څه سوچونو کې ډوبې یا بس نور ستا خور زه پرېږدم ولې چې ستا د خور ده و چې زما کور وران شو او نور زه خپل مور ته ځم
खबा खबा ये वक्त चलते زما د ښځو نه نفرت دی دا ولې یوې ښځې د لاسه زما کور وران شوی دی لیلا دا ستا ارمان زما د مینې امتحان دا ښه څه اوس خو خوشحاله یم ډیره زما ارمانم پوره شو ستا امتحانم او د هغه شرطم ښه ده دا اوس زه هغه ته ښیم ډیر ظالم کامران د خپل خور کور دی وران کو او د یوې ډمې کور دی آباد کو د هغې ارمان دی پوره کو دا واخله کامران ستا شرط پوره کو اوس خو به زه نه ګډېږم که نه اوس به زما په سر باندې د حیا ډوپټۍ او پو کې د ګونګروګانو پځې پنځېبونه د نن نه پس ستا د حیا ډک ژوند شروع شو ډک ژوند شروع شو دا واله ودرېږه کامرانه تاسو دلته او زه وظالمه ته څنګه رورې چې د خپلې خور د خوشحالۍ دشمنې رونه خو د خویندو د سر سوري خو تا د یوې ډمې کور ودان کو او د خپلې خور کور دی د خپلې خور کور دی وران تند على شه او پتاشه تا د خپلې خور د غاړې هار د یو ډمې د غاړې هار مهربان جولا ستا د واده نیټه ورسره کېدم خو ته ګورې د اوجري او د دې کور خیال ساته ښه پسې دې بل کلی ګورو کني کنه جی څو به واخلې 300 روپیا ورکړي ونه کا گزاره کوا غریبی راتم دش پانی یو د 500 د خاطر شو راځه چې ګو او یار که چشماټو چیرته روان یې کامران یار او دلته ستا د خور واده موږ له جنج وینام کړی ته نه ځې ښه زه تاسو زه درځم
شو لګا لګا کامرانا ته دلته ولاړې ولې څه چل شو هلته د خور جن واپس لاړه څه خانانو چې ستاسو خور له کوم هار ورکړی و هغه ستاسو د کوره چا پټ کړی دی داسې دی خلکو شک پتا دی کینه دی پاک دا من پسې یو دا تاسو پسې دولت د لاسه تباہ برباد شو زه ورځم مجرې له دا د نکاح کار ختم دوا کوه چې خدای خیر استاد جی بسم الله کا دا نکاح شروع بسم الله الرحمن الرحیم ودرګه مولانا صاحب دا سوي خان دا سوي لالا دا واده نشي کېدی دا سوي خان دا واده ولې نشي کېدی رښتیا وایي که نه لالا دا واده ولې نشي کېدی راځئ دا به د نور په کور کې وي تاسو ټول خلې دا څه خانجي ما به دې خپل لور ته ویل خو ده به زما نه منله خپل خور له خو څه کولی نه شي غریبانانو زمونږ خانداني هارم پټ کړو غلو چې تر څو پورې زمونږ خانداني هار نه پیدا شوی نو دا واده نشي کېدی بس کا خانجی بس کا زه ستاسو مینت کوم موږ عقل نه یو خانجی موږ عقل نه یو ته زما خبره خو واوره نه ستا خبرې دا خو د لاخور زمونږ د کور مېلمنه نه ده جوړه شوې او بیا غلاګانې شروع کړې غلو دا که د خور کله زمونږ د کور مالکه شي نو بیا به دا څه کوئ ته خدای خان دې وکړه خالجان زما لور مه پرېږدئ زما لور دې نه پرېږدئ زه ستاسې مینت کوم زه ستاسې خبرې کوم زما لور همداسې مه پرېږدئ موږ غلی نه یو خالجي موږ غلی نه یو د مکر په جړاګانو باندې کار نه کېږي راځه لکه ودرېږئ یو ګناهګار یو بې لارې
خپل خور د خوشحالو دشمن او د الله باغی زه مجرم یم زما خور بې ګناه دا ټول بې ګناه دي زه غالب دا خپل خور او د کور د خوشحالو ما د خپلې ټولې خوشحالۍ پټې کړې او د یوې ټپې په چولې کې جوړې دي موږ غلو سره رښتې لګو موږ ستا خور پرېږدو خدای خاطر وکړي زما پرېږدې او بې ګناه زه به ستاسو زه تاسو سره واده کوم چې تر څو ما ستاسو هار نه وي راوړی نو زه به تاسو ته تر هغې پورې بدبخت وای بلکل برخې ودرېږه تاسو وکړ یوه ډمه کم چې ستاسو تماشې له راغلې ده زه ته دا امانت دله واپس کولو له راغلی یم دا بې ګناه دی او دا واده به ضرور کېږي سکندره ښه په غور راته وګوره پیژنې مې او که نه څوک یې ته یاد کا نن نه 15 کاله مخکې تا زما کور وران کړی و زما ښځه دې وژلې وه زما په تا وس نه رسېدو دا ډمه دا خور ده دا وګوره د کور روان کو د ستا کور روان کو زما څه قصور دی زه تاسو نه معافي غواړم اوس په زما د رور او ستا د دې لور واده به کېږي او پاتې شوه د کامران او د لیلا واده دا به هم کېږي